بل سوال چا دا کړی دی چې کله د سحر مونځ ولاړ وي نو بعضې خلک سنت کوي، هغه فرض مونځ ولاړې دی شاته سنت کوي. د دې څه حیثیت دی؟ ګوره دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د سحر د سنتو ډېر زیات فضیلت دی، ډېر زیات فضیلت دی. خو د دې فضیلت به دا معنا نه وي چې فرض پرېږده او هغه کوه. فضیلت دا معنا چې خامخا به یې کې. فضیلت دا معنا سحر سنت د ماسوتن ویتر دا پیغمبر علیہ السلام نه په سفر کې پرېښودلي نه په حضر کې. حالانکه په سفر کې د هغه سنت نه دي ثابت، خو د سحر سنت یې کړي. نو فضیلت دا معنا چې کوي به چې در نفوت شوم بم کې. دا معنا نه ده چې فرض ورته پرېږده وختي راشه یا کور کې وکړه، او چې فرض مونځ ودرېدو نو بل مونځ کېږي نه. امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله حدیث راوړی، فرمای اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. کله چې فرض مونځ ودرېدو نو بل مونځ نشته، کاغه نفل مونځي، کاغه د جنازې مونځي، کاغه تحیت المسجدی، کاغه سنتي، کاغه فرض دي، دغه فرض مونځ بکې. دا ښکاره حدیث دی. بعض فقها علما د حدیث کی تعویل کوي چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. دا معنا نه ده، بلکې د دې حدیث وی دا معنا ده چې فرض مونځ ودرېدو نو ته به بیا سنتو ته نه ودرېږي. یو سړي آلریډي مخکې نه سنتو ته ولاړ دی او فرض مونځ دلته ودرېدو نو دی د خیر دی دا سنت پوره کړي. ځکه دی خو مخکې نه ولاړ دی، رکعت نیمې کړی دی، دی به دا مونځ نه پرې کوي، زر زر به وکړي، فرضو کې به شامل وي. د دې دا معنا ده. دا بعضې فقها وایي. د بعضې ملګري هم که ستاسو سوچي فرض به ودرېږي دی به لګیایي، ځکه وایي زه خو مخکې نه ولاړ یم. او وجه دوی دا بیانوي چې قرآن کریم کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو د الله او د رسول منئ، خپل عملونه مه باطلوئ. تا چې یو عمل شروع کړی دی سر ته یې ورسوه، سنتو ته ولاړې سر ته یې ورسوه. محدثین د دې جواب کوي یو خو دا آیت عام دی او دا حدیث خاص دی. حدیث خاص دی چې فرض مونځ ودرېږي بل به نه کې. آیت عام دی او قانون دا دی چې خاص به په عام مخکې کې. یو خدا مسله. دیمه مسله ده چې د دې آیت خدا معنا نه ده کنه، د آیت دا معنا ده ای ایمان والو خپل عملونه په مخالفت د رسول الله کې مر بربادوي، په ریاکارۍ کې مه بربادوي، په مرتد کېدلو کې مه بربادوي. دې خدا معنا نه ده چې سنت ته ولاړې نه به ختمې. دا معنا هیڅ هم نه ده کړې. نو د حدیث حاصل هم دا دی چې فرض مونځ ودرېدو اگر که تا یو رکعت کړی دی هغه رکعت به ختم کړي، سر ته به نه رسې، سجده کې سر ته به نه رسې. د حدیث صحیح مفهوم هم دا دی. محدثینو محققینو هم دا مفهوم بیان کړی دی که ولاړه مې نو نه به ختمې دی او مونځ کې به شاملېږي. نو لہذا سحر مونځ چې ولاړي سنت بیا نه کېږي، داسې غرمې مونځ ولاړي سنت نه کېږي. ښه دا ده چې فرض مونځ وکړه او د فرض مونځ نه بعد سنت وکړه. رسول پاک سلام صحابي ولیدو سحر مونځ نه بعد مونځ کو. پیغمبر علیہ السلام وی تا مونږ سره مونځ نه کوس، تا مونږ سره مونځ نه کوس. و د الله رسول ما مونځ کو خدا اوس مانه سنت پاتې نو زکه کوم. رسول الله سلام چپ پاتې شو. دا دلیل دی په دې خبره چې سحر سنت چانه تلی نو فرض نه بعد سم دستی دی.